او دشمني زمونږ د دغه خلکو سره ده دا کومې چې د انګریزانو شتبلې صفا کولي. خان او نواب ته خو موږ چیلنج ورکوو، هغو ته خو زموږ اوپن چیلنج دی چې تا سره زموږ کل عام دشمني ده چې کوم ځای کې ستا قوت وي ستا طاقت یې راشه دلته به سبا معلومه کړو چې خان نواب دا ځمکه ستا ده او که دا د مومن قوم ده. په مټه کې دي څه ته د کوم ځای نه راغلی ته خپل نسب لاول معلوم کړه چې ته د کوم نسب یې. ستا که نوي قسم دی چې ټول مومن در باندې راشم ټول مومن او چې دا ماټه د نوانه لمنځ به د هندو بچی دا ماټه هم نه اخلم. خو دا یو خبره ده چې په یو صورت نه کور خالی کو، نه دالان خالی کو، نه پټی خالی کو، نه د دې ځای نه ځو. دلته چې موږ مړم کي که نه نو په دقلته به ځان له قبر جوړو، دلته به ښخېږو. زه ټول قام ته دا اعلان کوم چې یوه انچه ځمکه نه ده، یوه انچه ځمکه دا به بغیر د مرګه موږ نه ورکوو. او د قبایلو تاریخ دغه دی چې دوی کله په جنگ باندې مسله نه ده حل کړې، دوی همیشه دپاره په جرګه باندې مسله حل کړې ده. زه ټول قام ته دا اعلان کوم چې یوه انچه ځمکه نه ده، یوه انچه ځمکه دا به بغیر د مرګه موږ نه ورکوو. نه زموږ د پولیس سره څه کار شته، پولیس پسې مه ټوپک راخلی، مه یې ولئ، مه پرې ډز کوئ، نه هم د حکومت سره څه کار شته نور. صرف موږ بیا دې قبضې ته پرېږدو او دشمني زمونږ د دغه خلکو سره ده دا کومې چې د انګریزانو شتبلې صفا کولي. زمونږ دشمني د دغه خلکو سره ده او دې ته به په اتفاق ودرېږو، ښه په اتفاق داسې په اتفاق ورته ودرېږو چې بچی ځان هم پرې وجلی نه وي. والله که یوه انچه ځمکه هم راورکړو، یوه انچه پوه شئ. تاسو ټول قام ته دا وایم دا د ټول قام شریکه جګړه ده، دا د یو کس نه ده، دا د ترکزیم ده، دا د علمزیم ده، دا د عیساخیل هم ده، دا د برانخیل هم ده، دا د هغه خلکو ده تمانخیل چې دا د دوی هم ده، د درګۍ نه واله د جمع پورې دا ایک یو لینډ دی، ایک یو شان خبره ده. موږ دا دوی ته خبر ورکوو چې خلاص دی خبر نه که نوي قسم دی چې ټول مومن در باندې راشم ټول مومن او چې دا ماټه د نوانه لمنځ به د هندو بچی دا ماټه هم نه اخلم. او ستا په مټه کې څه دي، ستا په مټه کې دي څه ته د کوم ځای نه راغلی ته خپل نسب لاول معلوم کړه چې ته د کوم نسب یې. ستا خیل څوک دی ما ته دې دا وښیي افریدی مومن دی شینواری څوک یې ته یوسفزی ته یې څوک او راغلی د کوم ځای نه یې په دې ملک ټول جاګي باندې دعوا کړې ده ته یو غلام وي د انګریز او انګریز غلام دغه ځای ته رسولی غلامۍ رسولی. او دا اوس چې کوم وخت راغلی دی دا به انشاءالله موږ په اتفاق دوی ته شو کوو. موږ حیثیت دلته چې دی زموږ حیثیت د کسانۍ نه دی، د دوی حیثیت د کسانۍ دی چې دا خدای خبر د سوات نه دي او که د کوم ځای نه راغلي دي او زموږ په دې ځمکو آباد شوي دي او بیا پسې زموږ ځمکې لیکلي دي. موږ دلته د زرونو د سلونو کالو نه پراته یو. موږ تاریخ د خلک وګوري، موږ هغه خلک نه یو چې په پردو ځمکو موږ قبضې کړي دي. دا زموږ د قرنیکه دا زموږ د مومن بابا په عشق کې دا زموږ عشق موږ ته میلاو دی، دا زموږ د مومن بابا نه موږ ته په عشق کې میلاو شوی ده. د مومن بابا تاریخ تاسو راوالی زما په خیال چې دا به د اسلام نه مخکې تاریخ وي، د اسلام نه مخکې دا موږ ته دا ځمکې میلاو شوي دي. دا خلک بله ورځ راغلي دي او زمونږ د قام سره یې غدارۍ کړي دي او د انګریزانو غلامۍ کړي دي، د انګریزانو سپي لمبولی دي او د انګریزانو اسونه یې لمبولی دي او زمونږ خلکو به دا جهادونه کول، د هغې موږ ته دا سزا میلاو شوه چې دې خلکو پسې زمونږ ځمکې ولیکلې. نو د دې معنی او مفهوم دا دی الله تعالی وایي چې زه د یو قوم حالت تر هغه وخته پورې نه بدلوم، وایي تر کوم وخته پورې چې دغه قوم د خپل حالت بدلولو په خپله کوشش نه یې کړی. خو قانون همیشه دپاره پاکستان هغه مملکت دی چې قانون د طاقتورو خلکو په لاس کې دی. قانون په کاغذونو کې په کتابونو کې لیکلی شوی دی خو دا د طاقتورو خلکو په لاس کې قانون دی چې طاقتور خلک یې کوم طرف ته تاوخي نو قانون هغه طرف ته تاویږي. دا قانون د غریب دپاره جوړ کړلی شوی دی. یو بادشاه یو وزیر چې کوم زموږ حکمرانان دي هغه د قانون نه بالاتر دي. ولې تاسو ګورئ نه دې ملک څه روان دي، په دې ملک څومره ډېر لوی لوی څیزونه روان دي او قانون په هغې باندې سترګې پټې دي ځکه چې خلک طاقتور دي.
دا قانون د غریب د پاره پیدا دی. که موږ د قانون جنگ کوو نو عیساخیل برانخیل د قانون جنگ نشي ګټلی. ځکه یې نشي ګټلی چې موږ خپلو بچو د پاره رزق پیدا نه کړو، نو عدالت دپاره به کروڑونو روپۍ کوم ځای کې پیدا کوو. دا جنگ به موږ صرف په غیرت باندې ګټو، دا به د قانون نه بار ګټو. قانونونو ته به بسې نه ځو. که قانون خو دغه د 76 کې اوس موږ فیصله شوې ده، عدالت ته بالکل مطلب چې دوباره د دې خلاف بله فیصله راولي. سبا دپاره او بل سبا دپاره به په قوم کې اعلان وکړي، او چې دا کوم مشران دلته راغلي وي زما په خیال سره د هر یو خیل مشر پکې شته دی. سبا دپاره دې له خلک مات کوي. سل کسه 200 کسان په یو خیل باندې کېدی. موږ ټیک ټاک موږ دا وایو چې یاره موږ د حکومت خلاف هیڅ قسم اقدامات موږ نه کوو، خو د هغه وخته پورې نه کوو. موږ شرپسند نه یو، موږ امن پسند دي الحمدلله. او د قبایلو تاریخ دغه دی چې دوی کله په جنگ باندې مسله نه ده حل کړې، دوی همیشه دپاره په جرګه باندې مسله حل کړې ده. نن هم موږ دغه خانانو نوابانو ته ویو چې راشئ، ټیک ده جي، مطلب دا ځمکه ستا ده. تاریخ به وګورو چې د څومره تاریخ نه ته دلته پروت یې، څومره تاریخ نه زه دلته پروت یم. پولیس دا ټوټلی د 400 انتظامیه ته دا خبر ورکو که چېرته ته دغه فیصله امپوز کول غواړې، دا چې کوم د یو محدود سړي په حق کې راغلی ده، لحاظ موږ د 1976 فیصلې امپوز کړه دلته. د هغې نه علاوه چې کومه د 13 دهات چې د های کورټ آرډر دی دا دلته امپوز کا. د هغې نه پس راشه بیا دغه فیصله به بیا تا سره موږ ګورو. لومبیا مطلب چې زما فیصله شوې ده هغه په دې علاقه لاګو کړه، د هغې نه پس تا فیصله راغلې دی بیا به ته دغه فیصله لاګو کړې. د 400 انتظامیه او پولیس ته موږ سپیشلی دا ویو چې هیڅ قسم دی په دې کې مداخلت نه کوي. موږ پرام نه یو، الحمدلله موږ شرپسند نه یو، خو تر هغه وخته پورې شرپسند نه یو چې څوک زما په کار کې مداخلت نه کوي. که کله چې یو انسان زما په زندګۍ کې مداخلت کوي نو بیا دا حق ماته شته چې زه دغه خلاف اقدامات اوچت کړم. موږ به انشاءالله که خیر صرف د خان او نواب ته خو موږ چیلنج ورکوو، هغو ته خو زموږ اوپن چیلنج دی چې تا سره زموږ کل عام دشمني ده. چې کوم ځای کې ستا قوت ستا طاقت راشه دلته به سبا معلومه کړو چې خان نواب د ځمکه ستا ده او که دا د مومن قوم ده. که ستا وه خو ته به پې پاتې شو، که د مومن قوم به پې پاتې کېږي. خو هیڅ قسمه دغه ته به هغه خلک نه پرېږدو چې په منګه باندې زموږ نه د ځمکو د اخیستو کوشش کوي. ځکه چې دا ځمکه دا زما نه ده، دا زما د پلار وه، دا زما د نیکه وه، دا زما د قور نیکه وه. زه پې دغه وخت نه آباد شوی یم، او چې زه په دې آباد یم دا زه په هېڅ صورت کې نشم پرېښوستلی. زه که ځان ته پښتون ویم زه به په دې باندې ځان هم وجنم، زه به خپل واړه هم وجنم، زه به خپل خو د هغې پورې به زه دلته ناست یم چې زه به د ماټې والا دا خبره چې کوم خلک دا شر جوړوي دې شر ته به زه هغه خلک نه پرېږدم.